نو نن ولی توبه نه وباسي چې د جهنم په اور کې به بیا چغې وهئ، د جهنم په اور کې به بیا معافینې غواړئ، د جهنم په اور کې بیا به وایي یا الله باران، یا الله په موږ باران وکړلی شي. نن وګورئ موږ څومره چغې وو، څومره دعاګانې غواړو، یا الله موسم ډیر ګرم دی، ماشومان تکلیف کی، زنانه تکلیف کی، سپینګیری بوډاګان تکلیف کی. دا د دنیا دغه تفش او ګرمي موږ نشو برداشت کولی چې دا د جهنم اور ساه خسې ده ساه، او د هغې هغه تفش په دنیا کې دومره دی چې زما عزتمندو په دې ځمکه باندې یو انسان ودروه، یو لسو منټو دپاره اختې ابله ودروه، درته به پته ولګي چې د دنیا دغه تفش او گرمایش دومره دی، بیا به د جهنم د اور هغه گرمایش څومره به وي. نو الله جل جلاله په حکم سره به په دې جهنمیانو باندې ورېځې راشي، ورېځې. ولې دی به وایي چې الله په موږ باران وکړه که نه، اوس پې باران کېږي که نه، اوس پې باران کېږي. نو زما عزتمندو ورېځې به راشي، هغه ورېځې به د اور ورېځې به وي، د اور په شان داسې غرغنډې به وي هغه ورېځې، او ناڅاپه به د هغه وریځو نه لوی لوی اژدهاګان، لوی لوی ماران لړمانان به د هغه وریځو نه راوغورځي، د لوی لوی خچرو برابر هغه ماران لړمانان د دې وریځو نه چې کله په دې جهنمیانو باندې راوغورځېږي که نه، الله اکبر، او دې له دا یو ټک ورکړي که نه، د هغې هغه درد به نبی علیہ السلام فرمایي 40 کاله هغه زهر هغه درد به د دې جهنمیانو په جسم کې محسوسېږي. بیا با د جهنم فرشتو ته به وایي تاسو الله ته ووایئ، د جهنم چوکیدار ته به وایي تاسو الله ته ووایئ چې موږ ته په دې عذاب کې لږ کمی وکړلی شي، په موږ خو ډېره سخته ده، الله ته ووایئ. دغه فرشتې به ورته وایي که نه الله پیغمبران درلیږلي وو که نه، علماو به واز او نصیحت کولو که نه، ولیم نه منله د هغې، ولیم نه منله، ولیم سترګې پټې کړې وي، ولیم شپ شپ کولو، ولیم سود کولو، ولیم د علماو ګستاخینې بې ادبینې کولې، ولیم قرآن ته شا کړې وه، ولیم د مور و پلار نافرماني کوله، ولیم د خپلې سترګې غلطې استعمالولې، ولیم په خپلو غوږونو غلط اورېدل کول. د مولانا بجلیګر صاحب رحمه الله یو بیان مې اورېدو، وایي که یو سړی قسم وکړي په قرآن باندې چې ما دې دا قرآن وایي چې زه به د خنزیر په ملا باندې لاس دم، ما دې دا قرآن وایي چې زه به د خنزیر په ملا باندې لاس دم، وایي چې کله اذان وشي او دا مسلمان د مونځ دپاره تیارې شروع نه کړي، وایي دا کم کس چې قسم کړی دی وایي دا دې د دغه سړي په ملا باندې لاس کېږدي، وایي دا د خنزیر نه بدتر دی چې دا مونځ ته نه ځي، دا د خنزیر نه بدتر دی چې یو سپی وایي چې الله شکر دی تا زه سپی پیدا کړی ما، خر دې نه یې پیدا کړی، خرم شکر وباسي چې الله شکر دی خر دې پیدا کړی ما، بیزو دې نه یې پیدا کړی، بیزو وایي شکر دی چې بیزو پیدا یې ما، خنزیر نه یې پیدا، خنزیر وایي شکر دی یا الله چې خنزیر دې پیدا کړی ما، بېلمازه انسان دې نه یې پیدا کړی. چې څوک مونځ نه کوي زموږ په کورونو کې وګوره، زموږ نارینه زنانه 100% خلک مونځ کوي او 100% نه کوي، هر سربراہ ته پته ده، هر د کور مشر ته پته ده، وسې پې نه رسي، وسې پې نه رسي چې لور ته وایي مونځ وکړه، لور ته وایي دا لوپټه دې په سر سمه کا، بورقه په سر کا، دې زلمي ځوان زوی ته وایي د مونځ وخت شوی دی والله که دې په دې کور کې پرېږدم چې ته مونځ نه کوې. زما محترمو بېلمازه انسان د هغې نه خنزیر فنا غواړي، بېلمازه انسان یو منځ قضا کو قصدن عمدن 2 کروڑه 88 لکه کاله به دا به د جهنم په اور باندې سوځېږي، او د دې جهنمیانو دا مخونه به دومره خطرناک او دومره وحشتناک او دومره بدصورته مخونه به وي که چېرته وایي دا جهنمي دنیا ته راکوز کړلی شو که نه، وایي د دې د یرې او د خوف او د وحشت د لاسه وایي دا انسانان وفات شي مړه به شي، دومره خطرناکې چهرې به وي، دومره خطرناک بدنونه به وي. وایي هغه فرشتې به ورته وایي چې مونږ خو ستاسو هېڅ قسمه مدد نصرت نشو کولی، الله ته په خپله باندې وژاړئ، الله ته په خپله درخواست وکړئ، الله ته په خپله باندې ووایه چې مونږ باندې دا عذاب کم کا. دی چې کله الله له آواز ورکړي دا ټول جهنمیان، نو الله به ورته څه فرمایي؟ قال اخسئوا فیها ولا تکلمون، ورک شئ
پدی جہنم کی ام دق شان ذلیل اوسی گئی ما سره خبر مکه وي سوک بوي سوک بوي چاته بوي جهنميان ہوتا قرآن کی اللہ پاک فرمائی قال اخسئوا فيها ولا تكلمون رکشی پا جہنم کی ذلیل اوسی گئی سوزی گئی ما تستاسو پدی عذابونو باندی ہیس پروا نشتا ما سره خبر مکه وي وی دا جہنم دروازی ور باندې بندی کړلې شي الله اکبر بس هر رقم تکلیف او سخت او دی ته پته ولګي چې آغا ارحم الراحمین ذات زمنګ نه چې کم دی فنا وخت او زمنګ نه مخ واړولو نور به زمنګ څوک پکار راشي کنه آغا الله سوي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم تاسو واوریدل چې الله د خپل بنده سره د اولیاء میندو نه زیاته مینه کوي بیا هغه الله د جهنم په اور کې جهنميانو ته دا جمله استعمالوي قال اخسئوا فيها ولا تكلمون جهنم کې ذلیله پاتې کیږي اوسیږي ما سره خبرې مه کوئ تاسو د دنیا په زندګۍ کې زه ډېر خفه کړی وم زم ډېر ناراضه کړی وم که نه بلکل ما طرف ته نه راتلی بلکل په خپلو ګناهونو باندې تاسو پیمانه کېدلی نه توبه مې ایستله نه علما لګیاو تبلیغ والا لګیاو دا جماعتونه موږ څه دپاره جوړ کړي زموږ د دې نوجوانانو نارینه او زنانو په کاته کې ګورې د سحر مونځ نشته ښه څوک وایي 4 وخته مونځ دی د غرمې مازدیګر ماښام ماسخوتن د چا 3 وخته مونځ دی د چا 2 وخته مونځ دی خپل دین شروع کړی دی وربشئ موږ له به مرګ راشي تاسو له به مرګ راشي ور به مړو پته به درته ولګي بیا چې کله په دې خاورو کې تاسو کېښوستلی شئ نبی علیہ السلام فرمایي دا قبر یا د جهنم د کندو نه یوه کنده ده یا د جنت د باغیچو نه یو باغیچه ده دا قبر د ټولو منظرونو نه اولنی منزل دی زما محترمو په الله قسم نن شیطان موږ په دومره لوی دوکه کې اچولی یو موږ نه مرګ هیر کړی دی موږ نه الله هیر کړی دی موږ نه د قیامت ورځ هیره کړې ده موږ نه جنت او جهنم هیر کړي بالکل زمونږ ذهن کې دا خبره نه راځي چې یو ورځ به ما له مرګ راځي یو ورځ به زما فوتګي شوي وي الله اکبر نو زما محترمو نن د دنیا دا زندگی دا غنیمت وګڼئ نن هم الله انتظار کوي ای بنده راشه بس که کنه کله به توبه وباسي کله به دا غلط قتل اوریدل غلط لل نیول دا به پرېږدي کله به مونځ شروع کې چې کله درله مرګ راشي بیا به مونځ شروع کې بیا به توبه وباسي کله په دې قبر کې ته څلورو طرفونو نه راګیر کړلی شي کله تا ته نکیر منکر حاضر شي او تا ته وایي من ربک بیا به توبه وباسي چې کله د قیامت ورځ قایمه شي او دا انسانان د قبرونو نه راپاسي او ځان نه خاورې سنډي بیا به توبه وباسي چې کله د قیامت ورځ شي او دا جهنم اور دا فرشتو پکې زنځیرونه اچولي وي 2 کروڑه فرشتو دا قیامت په ورځ باندې د حشر میدان ته دا اور را روان کړی وي بیا به توبه وباسي چې الله په قهر او غضب سره خپلو بندګانو ته آواز کوي بیا به توبه وباسي